بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وړاندې مسله د تحویل ذکر کېده. کله یو خبره مخې ته راشي بیا دا خلک صرف حق یوې خبرې پسې ورپسي. پخوا هم دا طریقه اوس هم دا طریقه ده. یو مسله مخې ته راشي نو بس هر سړي په خولې کې مکه خبرې او د هغې پسې رواني. نو موجوده د حکومتونو داسې طریقې وي چې کله یوې خبرې پسې دی رواني نو بل خواته یو داسې ناشنا کارو کې دا خلک دې بل طرف ته واړوي. نو چې دې موقع باندې تحویل قبله مسله راغله چې بس د هر سړي د خولې عزت او د هر سړي خبره ده. نو الله فرمایي دا نیکي یوازې په دې کې خو رابنده نه ده، بلا نیکیانې دي. نورې خبرې مولوي لیکلي دي. ولکل کې دا تنوین عوض د مضاف الیه دی. لکل معنی لکل قوم، لکل معنی لکل امتين، د هر امت لپاره وجهه طرف وي. هو مولیها، دغه قوم چې کوم دی مولیها هغې ته ګرځول کې دي. مولیها د لپاره مفعول حذف دی. مولیها وجوههم، دوی هغې ته خپل مخ ګرځوي. نو تاسو دومره ځان لپاره یو اهم ټکی مه ګرځوئ، بس حکم دی په هغې عمل کوه، خبره ختمه شوه. فاستبقوا الخيرات، وړاندې شئ نیکو ته اینما تکونو، چېرته چې تاسو یاتي بکم الله، تاسو به راولي الله جمیعا ټول، تمام به تاسو قیامت کې راجمع کړي. ان الله بېشک الله پاک علی کل شیء قدیر، په هر شي قدرت والا دی. ومن حیث خرجت، مخکې حکم ذکر دا دوباره ذکر کېږي تاکید لپاره. یا مخکې حکم ذکر هغه د حذر فول وجهک، بیا امت سره سبق وحیث ما کنتم فولو. اوس مسله د سفر ذکر کېږي چې په حضر کې څنګه مسله وه، همدا د سفر هم ده چې بیت الله ته به مخ کوې. ومن حیث خرجت، او چېرته چې ته وځې فولې وجهک، وګرځوه خپل مخ شطر المسجد الحرام، طرف د جومات عزتمند ته. وانه بېشکه دا مخ کول قبلې ته د الحق خامخا حق د من ربک طرفه د رب ستانه. وما الله نه دی الله پاک بغافل خبر عما تعملون، هغه چې تاسو عمل کوئ. ومن حیث خرجت، تاکید د مخکیني حکم. او کم زیاته چې توزی په ول وجهک، وګرځوه خپل مخ شطر المسجد الحرام، طرف د جومات عزتمند ته. وحیث ما کنتم، چېرته چې تاسو فولوا وجوهکم، تاسو وګرځوئ خپل مخونه شطره، طرف د بیت الله ته. لئلا یکونه دپاره دی چې نشي للناس د انسانانو علیکم حجه، په تاسو اعتراض. مخ وګرځوئ ورنه خلک به د باندې اعتراض کوي. د دې ناس نه مراد څوک دي؟ مشرکین هم اغوستی شي، اهل کتاب هم اغوستی شي. مشرکین به دا اعتراض په تاسو باندې کوي. ګوره دا پیغمبر ځان ته ابراهیمي وایي چې زه په ملت ابراهیمي باندې یم، او ابراهیم علیه السلام قبله خو کعبه وه، دی ځان ته ابراهیمي وایي او د هغې باوجود کعبې مبارکې ته لمونځ نه کوي. نو څنګه ابراهیمي شو؟ دی به د باندې اعتراض کوي مشرکین. اهل کتاب به په تاسو اعتراض کوي، یا په دې انداز به اعتراض کوي چې دا سړی بیت المقدس ته لمونځ کوي، نو زموږ قبله کې خو موږ سره موافقت کوي، لیکن نورو خبرو کې موږ سره موافقت نه کوي. نو چې زموږ دا قبله منې بیت المقدس، خو نورې خبرې هم زموږ ومنه. یا به اعتراض کوي داسې چې دوی ته معلوم دی د آخر زمانې پیغمبر صفت دی ذو قبلتین، هغه به دوه قبلو ته لمونځ کوي، او ته خو بیت المقدس ته لمونځ کوې، ذو قبلتین خو شوې. نو دوی به دا اعتراض کوي. نو تعالی مې حکم راولېږو چې دوی دا اعتراض کړ شي. او کنه بس سبق ته ناست یم. لئلا یکون للناس، دپاره دی چې نشي د انسانانو علیکم حجه، په تاسو باندې اعتراض. او بیا هم الا الذین، مگر نه کسان ظلمو چې ظالمان دي، منهم د دوی نه، او دغه ظالمان اعتراض کوي، د هغې څه پروا مه کوئ. فلا تخشوهم، تاسو مه یېرېږئ د دوی نه، واخشوني ویېرېږئ زمانه. وليتم نعمتي، دپاره دی چې زه پوره کړم خپل نعمتونه علیکم په تاسو. ولعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسو په هدایت شئ. کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا دلته هم تشبیه د مشبه به څه شی ده؟ د دې مخکې نږدې ته وګوره. اتم نعمتي، د دې نه مراد معنا که اتمام نعمتنا، څنګه چې ما خپل نعمتونه په تاسې پوره کړي، که اتمام نعمتنا.
نو کما ارسلنا لنذقرگ مارا ولگ پتاسو کی رسول پیغمبر دا اتمام نعمت دے منکم ستاسونا یتلو علیکم چدوری تاسو تا آیاتنا زم آیاتنا ویزکیکم تاسو پاکی ویعلمکم الکتاب و تاسو تخی کتاب والحکمت و احادیث ویعلمکم تاسو لتعلیم در کی ما لم تکونو تعلمون اغچی پی تاسو نپوید لی بعضی حضرات پا دے بانے تمسک کئی بیزے استدلال یعلمکم تاسو له تعلیم در کی ما لم تکون دا ما د پاره د تعمیم دی تمام هغه چې په تاسو نه پوهیدل نو چې تمام ته په نه پوهیدي هغه تعلیم در کی نو پته لګي پیغمبر علیه السلام په تمام پوهیږي او چې په تمام پوهیږي نو دا چې کوم څنګه مثال په تور پاور کوټ په غټو نو دا رنګ دا غیب هم پوهیږي ځکه چې بل د تعلیم ورکې دا په فرع د دې چې ته په خپل پوهیږي یو سړی په خپل نه پوهیږي نو بل به څنګه تعلیم ورکړي یعلمکم ما لم تکونوا پته لګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غیب پوهیږي نو ځکه بل به هم تعلیم ورکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډېر لوی شان دی او د لوی شان والی سره سره دا نه چې د الله صفات ولا ورکو د الله صفات ورکول د تاسو شرک وایي موږ د یو الله نه سیوا بل څوک په غیب پوهیدل نه لہذا بدی زبانی دا سے تمسک کول دا غلط دی یو خبر خدا دا چې دی دا ذکر کو چې ما دا موصولات واغست او دای تعمیم ته ورسول تمام هغه چې تاسو نه پوهی دی هغه تعلیم درکې نو پته لګي دا موصول د لپاره د تعمیم لیکن قانون دا دی مبسوط سرخسی هغه فرمای والموصولات لم توزع للعموم موصولات دا وزه د لپاره د عموم نه موصولاتو کې عموم نه بلکې دا کله د تعمیم وی کله د لپاره به د تخصیص وی دا په مفسر او قرائن سره پته لګي نو چې هر کله دا وزه د لپاره د عموم نه دي نو څنګه به د عام معنا وکړي دویمه دا ده چې کله فرض دته په تعمیم معنا سره واخلي نو عمده څه ټکي سورته انعام کې را روان دي غالبا 13 نمبر آیات الته دا ذکر کیږي چې کوم دی عمده مضمون چې ما لم تعلم تاسو له تعلیم در کې هغه چې په تاسو نه پوهیدل ما لم نو تاسو چې کوم دی الته ما ذکر دی خو تاسو ټول علم کولی دی به تاسو په هغه پوهیږئ او چې هر کله الته د لپاره د تعمیم نو نو د د تعمیم د لپاره نشي غستې لم تکونوا تعلمون اذکرونی یاد کایما اذکرکم زبیاتم تاسو فذکرونی یاد کایما در بالصلاه فذکرونی ما یادوي په ذکر فذکرونی بالتسبیح منز کوي تسبیح وای زما ذکر کوي اذکرکم بالثواب زبا تاسو له ثواب درکو فذکرونی تاسو ما یادوي د خپل شان اذکرکم زبا تاسو یادوم د خپل شان نو که تاسو ما یادوي د خپل شان زبا تاسو یادوم د خپل شان هغه دا حدیث کې راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي من ذکرنی فی نفسی چې څوک زما ذکر کوي په خپل لکه نو زین یادوم چې کوم د خپل ځان سره او چې څوک زما تذکرہ کوي فی ملأ جماعت کې زما تذکرہ کوي نو زه داغه تذکرہ کوم داغه نه بهتر جماعت د انسانانو منځ کې د الله تذکرہ کوي الله د فرشتو منځ کې تذکرہ کوي دا زما بنده زما ذکر کوي اذکرونی تاسو ما یادوي په دې جماعت کې اذکرکم زبر تاسو یاد کوم داغه نه په اوچت جماعت او من تقرب الیه به چې څوک ما ته نزدیکیږي شی بلن یو لیش په مقدار باندې کوشش کی چې ځان الله ته نږدې کوم یو لیش نو زه ورته نږدې کېږم ذراع یو غز مقدار باندې او چې څوک ما ته تقرب او نږدېواله حاصلې د غز په مقدار باندې نو زه ورته نږدې کېږم باع چې کوم د دوه لاسونه چې خواره کوي او چې څوک زما طرف ته روان شي چې د زید الله طرف ته ځان نږدې کوي نو اتیته هر ولتن زاغله غاړه په غاړه باندې ورسو بس چې ته څنګه الله یادې اقا شانته به الله تعالی دې فذكروني اذكر واشکروا لي شکر باسي زما د پر ولا تکفرون تاسو ناشکری مکوي ايها الذين امنوا اذ ایمان ولو استعينوا امداد حاصل کې بالصبر فصبر سر والصلاه او په منصر ان الله بشک الله پاک مع الصابرين سره د صبر کوونکو نه دي تحویل قبله کې خلق په تاسو پسې خبرې کوي نو تاسو صبر کوي الله د صابرینو سره دی او بیا خاص کر د صبر موقع دا په غزا کې په قتال کې نو مخکې مسله د قتال ذکر کی
ولا تقولوا تاسو مو ویل من هغه چاته یقتل چې د قتل شي فی سبیل الله د الله په لار کې اموات. اموات دا خبر د فرد مبتدا ده، هم اموات تمو وای چې دا مړ دي، چې مړ وته نه وای سو بل احیاء، بلکې دا جمع دي. دلته صرف دوم نه دي چې بل احیاء دا جمع دي. او مخکې صورت کې مضمون دا روان دی یرزقون جمع نیم دی، الله وی رزق منور کو. قرآن مقدس آیاتونو ته وګورئ چې دا پته لګي چې کم مخلوق د دنیا نه ختم شو دی مړ دا مسلمه. کل من علیها فان، تبه پانی کېږي او بل به پانی کېږي. دارنګې کل نفس ذائقة الموت، په هر نفس باندې فنا راځي. پیغمبر ته الله فرمایي انک میت و انهم میتون، دی به مړ کېږي او ته به وفات کېږي. د دې آیاتونو پته لګي چې ارزي روح هر انسان پاغه پنا راځي د دنیا نه ختمي. او د دې آیاتونو پته لګي بل احیاء جمع دي. د بل صورت نمخ کې پته لګي يرزقون رزق متور کويش. نو د یو نه پنا معلومیږي د بل نه حیات معلومیږي. نو څه وته وایي لازما بتا وایي چې د پنا د حمل د پنای دنیوي باندې د دنیا دا مرګ او د دنیا پنا په هر جاندار ته مسلمه ده چې د دنیا دا عمر د دنیا دا ژوند دا کټ کیږي. انک میتون ته وفات کېږي د دې مرګ د دنیا نه دا به ته پنا کېږي. و انهم میتون اپا ام مت فهم الخالدون، ته ګینه وفات کېږي دی به ګینه همیشه یې څوک همیشه ده. نو دا مسلمه ده چې په دې مرګ سره د دنیا ژوند کټ شي. او چې کوم دلته اثبات دی نو دا اثبات د برزخ د ژوند دی. بل احیاء پته لګي د دنیا ژوند کټ شوی دی، دا د برزخ ژوند دی. یرزقون دا د برزخ رزق دی. نو بس چې هغه آیاتونه خپل محمل د دې خپل محمل هیڅ چې کوم دی ټکراو نشته، دا د برزخ ژوند دی. اوس د برزخ ژوند داسې دی چې هغه ته د انسان عقل نه رسیږي، دا په عقل نه معلومیږي. چې نه معلومیږي بس د الله حکم ته عمدقه سی ومانه. بطوري مثال دلته وګورو الله فرمایي چې کوم سره یقتلو الله وی دې قتل شو، ٹھیک ده قتل شو. نو قتل تم پیژنې او زه پیژنم او الله وی دې مړ دې بس مړ شو. بیا چې سره وګورو دغه شهید دی خزه ته خلک کونډه وته وي، نو کونډه هغه ته وي چې میړه مړ شوی، پته لګي میړه مړ دی. الله وی مړ دی قتل دی. حکم هم داراله چې خزه کونډه شو، نابالغ بچی پاتې شي هغه ته یتیم وي. یتیم به ته اله وی چې پلاری مړی، پته لګي پلاری مړ دی، دا بچی یتیم شوی دی. اچې دا سړی قتل شو، اوس به کور پټه تقسیمو، وراثت به جاری کی. وراثت د هغه چا جاری کیږي چې سړی مړ شي. پته لګي دا سړی مړ دی ځکه وراثت هم جاری کیږي. الله وتوي یقتلوا قتل دی، خزه کونډه شو، بچی یتیم شو، وراثت تقسیم شو، دا ټول نه خد مرګ دی، دا خو مرګ شو. او بل طرف ته الله وی احیا جمع دی او بیا سره یرزقون. نو عجیبه د مړم دی او دی خو رزق ورکولې شي، نو څنګه د رزق ورکې څنګه جمع دی؟ بس په دې غوندو الله مهر لګي، ولکن لا تشعرون، ته نه پوهیږي. خبره ختمه شو، ته نه پوهیږي، ته نه پوهیږي دا جمع دی او رزق ورکو. دا زموږ عقیده ده. د دنیا نه پناه شوی دی، خزه کونډه شوی ده، بچی یتیم شوی دی، او دارنګه چې کوم دی مال تقسیم شوی دی. دا نه د مرګ دی، خدا مرګ د ژوند دی، د دنیا د مرګ نه دی، اما د دنیا د ژوند نه پناه شوی دی. څنګه چې متا د نور آیاتونه د پیغمبر علیه السلام د نور متعلق وي، د دنیا ژوند ختمي. بیا اخو ته چې کوم ژوند ثابتېږي دا د برزخ ژوند دی. بیا دا د برزخ ژوند د ټولو نه اوچته ژوندۍ دا د انبیاو ده. د برزخ ژوند کې د ټولو نه اوچته ژوندۍ دا د هر چا ده، خو اوچته پکې دا د انبیاو ده. ځکه د انبیاو په شان کې دا راغلي یصلون، مونځ کوي. د انبیاو په شان کې دا چې پیغمبر علیه السلام ستا سلام او د پیغمبر په شان کې دا ستا سلام جواب ورکوي. نو اوس چې ستا سلام اوري، ستا د سلام جواب درکوي، دی مونځ کوي، دا د ټولو نه اوچته زندګي د برزخ د انبیاو ده. بیا ورپسې د شهداو ژوند دی، ورسره بیا د عامو مؤمنانو دی. دا د برزخ ژوند یوازې د شهداو پسې، د انبیاو پسې، دا خاص نه د کافر دپاره هم دی.
هغه ته الله سزا ورکړي. د کافر د پاره د اریو د پاره خو د اریو د خپل شان مناسب هغه ژوند په خپل ځای ثابت دی او دی خو د دنیا ژوند دا کټ شو. لہذا که احادیث وي او که قرآن وي د غونډو منځ کې تطبیق شو. اوس حضرات پکې تاویل نو هغوی داسې وایي چې بل احیا دلته حیات چې کوم دی نو مراد د حیات نه حیات روحاني دی. حتی شو جسم او دی خو حیات دا د روحاني جمع دی، جسمانی جمع دی نه دی. نو ځکه دوی د جسمانی ژوند د برزخ نه انکار کوي، دا روحاني ژوند دی. موږ دا تاویل یو تاویل غلط دی. وجه دا ده چې دلته الله سوی ولا تقولوا تموای لمن یقتل، هغه څوک چې قتل شي دا قتل شوی چې دی دته به مړ نه وي. دا قتل شوی وایه جسم دی که دا روح دی؟ دا خو جسم دی چې هر کله قتل شوی جسم دی او دی جسم ته الله وایي چې بل احیا دا جسم یې جمع دی. ته ولې وایي چې روح یې جمع دی؟ دلته چې کوم قتل دی هغې ته الله وایي دا چې کوم قتل دی دته مړ مه وایه دا جمع دی. پته لګي په روح سره تعبیر مه کوه. څوک چې دا تعبیر کوي یو جسد عنصري دی یو جسد مثالي دی. دا چې جمع دی دی چې دا جسد مثالي دی چې دا جمع دی. موږ وایي غلطه ده، ځکه چې دلته الله فرمایي ولا تقولوا لمن یقتلوا، کوم چې قتل شوی دی نو جسد مثالي نه ذکر کوي، الله جسد عنصري ذکر کوي. ستا دغه جسد عنصري چې کوم په توره باندې شوی دی قتل شوی دی همدې جسد عنصري ته مه وایه چې دا مړ دی بل احیا. دغه جسد عنصري دی جمع دی. دلته مسله د جسد عنصري ده د مثالي نه ده. لہذا همدغه بدن موږ د هغې ژوند منو، خو دا د برزخ داسې ژوند دی چې دې ته عقل نه رسي. کله د هغې آثار د دې ژوند آثار د ټولو نه مې ته وایي چې اعلی ژوند دا د انبیاو دی چې هر کله د هغې ژوند ډېر اعلی دی. د هغې آثار دومره اوچت دي چې د پیغمبر بدن خوره نشي خوړلی. د هغې د ژوند آثار دا دي چې دا بدن خوره نشي خوړلی. ته چې کوم د په دې خوره باندې 15 ورځې سمله خو تا نشي خوړلی او که ته مړ شو 2 ورځې پرېوتې دې خورې به خراب کړې. د انبیاو بدن نه خورې کېږي، دا د هغې د ژوند آثار دي. د انبیاو د ژوند آثار دی چې د پیغمبر ښځه څوک په نکاح نشي اخیستی، خاوند یې جمع دی. د انبیاو د ژوند آثار دا دی چې د هغوی مال وراثت نه تقسیمیږي، هلته سړی جمع دی د څنګه مال تقسیمېږي. د هغوی د ژوند آثار دا دی. بیا ورپسې د نورو حضراتو ژوند وي، د شهداو وي. نو شهداو د پاره خو دا نورې خبرې نه وي، البته کله کله داسې وي چې د شهید بدن هم نه خورېږي. احد شهداو متعلق مختلف چې کوم دی روایت راغلي. احد شهدا 46 سال بعد حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په هغه ځای باندې نهر کنستو. وی چې د چا د نهر په کوم ځای راځي او د چا مړي باندې راځي د خپل مړي وباسئ. حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه د عبدالله بن جابر رضی الله تعالی عنه دواړه په یو ځای دفن دي. دوی دا راوکنسته چې څنګه دا 46 سال وړاندې دفن و 46 سال بعد اقتصې پراته نو دا د ژوند هغه اثار. بیا دوی چې دا نهر کنستو نو دوی خو نه و کته چې دلته پکې لا شهید دی. د یو شهید خپې ته دا ګیتري ورسېدله چې د هغه خپې ته ګیتري ورسېده نو په ناپوهۍ کې د هغه د اخپا په دې ګیتري ولګېده چې ولګېده نو زخمي شوه. د هغې نه داسې ګینه روانه شوه لکه څنګه چې ته د یو جمدي انسان اخپه په څه شي غوڅه کړې وینه ترې روانه شي، هغې نه دغه سینه روانه شوه. ویلې شي دا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د هغه خپه وه یا د بل شهید خو وه، اوس حضرت حمزه ذکر کوي. دا د ژوند هغه آثار دي چې په دوی کې. لہذا دوی لپاره یو ژوند دی د برزخ. اوس احادیثو کې چې دا راغلي دي چې د دې شهید دا روح چې کوم دی الله پاک هغه د شنو مرغو په شکل باندې توتیان په ده کې واچي او ګرځي. دغه روح دی د هغه د ګرځېدو دپاره الله پاک یو بل څیز برابر کړي د شنو مرغو په شان هغه په دې کې ګرځي او جنت کې او بل کې دا خوراکونه کوي هغې په خپل ځای. لیکن د هغه ځای سره منافات د دې جسد عنصري نه دی چې ګینې ستا دا جسد مکمل ختم شو. دا دې په خپل ځای باندې دی. هغه روحاني خپل یو ژوند دی. ځکه مسله دی چې د انسان بدن دا د 2 څیزونو نه جوړ دی، یو بدن دی بل روح دی.
په بدن باندې فنا راځي آیا په روح باندې راځي؟ نو بعضې فرمایي او لیکن محققین په دې دي چې په روح باندې فنا نه راځي. دا روح جوړ دې لپاره دی چې دی بل حیات ورکړي، نو په ده باندې به په خپله فنا نه راځي. د روح فنا صرف دومره ده چې دی د بدن نه بیل شو دقونه ده، خو د هغې باوجود روح دپاره فنا نشته. د دې خپل بدن سره هم تعلق دی. او که ده سره مثال هغه څیز الله ورکړو چې کوم د شنو مرغو جرجورو په شکل باندې دوی ګرځي او هغه جنت کې د هغې دپاره خپل ټیکانه او قندیل دی او هلته آرام کوي او خپلې میوې خوري، هغې په خپل ځای باندې چکر او سیاحت دی. خو دې خوا کوم چې مثال د هغه بدن دی د هغه خپل ځای باندې یو حیات دی. فقه اکبر کې امام ابو حنیفه رحمه الله نه قول نقل دی، هغه فرمایي چې کوم د اعادة الروح الى الجسد حق، چې کله انسان په برزخ کې کېښودلی شي او هغه سره خپل روح کنیکشن او د هغه ته واپس کېدل دا حق دی، زموږ عقیده ده. فقه اکبر کې د هغه نه نقل او همداسې روایت ابو داود کې هم موجود دی. ابو داود کې دغه شانتې روایت شته چې کوم دی چې اعادة روح دې بدن ته راشي او الله د هغه نه تپوسونه کوي. د دې وجه نه چې کوم د عقیدې کتاب د امام طحاوي عقیده طحاوي باندې چې کوم ما لیکل کړي دي، نور خو ما په هغې مختصر لیکل کړي دي. یو څو مسلې داسې دي چې هلته ما لږ شانته اضافه کړې ده. ختم نبوت مسله ده، ایصال ثواب مسله ده، دا د برزخ چې کوم دی راحت او عذاب او دا مسله ده. داسې درې څلور پنځه مسایل داسې دي چې ما د عام معمول نه لږه شانې پکې اضافه کړې ده چېرې د وضاحت لپاره. باقي نور ما هلته مختصر انداز باندې چېرې زموږ عقیده څه ده، مخالف عقیده څه ده، د هغې نه جواب څه دی، زموږ دلیل څه دی، نو په دې انداز باندې هغه کې لیکل شوي دي. الحمدلله اوسه پورې چې څومره علماو کتلی دی نو ډېر په هغې باندې مطمئن دي. زما بس یې لیکل خو هغه حضرات دي ډېر حسن ځوان. زموږ چې کوم دی مفتي ندیم صاحب دا مفیوزو هغه خو بلکل هغه درسي چې کوم دی ابتدا کسانو ته هغه پړاوی او هغه چې کوم امتحان لري او درسي پړاوی نو ما زما لیکل هغوی ته پړاوی. نور چې ډېر کوم علماو کتلی نو هغوی پرې د ښه تاثرات چې کوم دی نو کېدای شي زما دونه صلاحیت شته یا نشته، خو د علماو خپل حسن ځوان دی. خو ما کوشش پای کې دا کړی دی چې یاره ډېر اوږدې قصې ولیکي او زما خپل معمول دی هغه کار چې هغه د کولو یې نه وکړه. یو کار بل کړی مه کوه، بل کړی دا ټیک ده که نه، عالم کړی دا صحیح ده. په دې باندې چونکې ما کافي وخت درس کړی دی او بیا مختلفې شرحې ما کتلي دي، خو یو هم د هغې صحیح کار نه دی کړی. بعضې د اردو شرحې صرف ترجمه کړې ده، په دې کې څه پیدا ده. بعضې چې کوم دی هسې اخوا دېخوا بکواسونه پکې کړي او څه بعضې یوه شرحه داسې ده چې هغه دمشقي ته منسوب ده، خو کېدای شي د دمشقي بیا نه بیا هغه شرحه وروستو خلکو چاپ کړې ده او په دې کې کوم انداز باندې بیان کړی دی نو هغه د کتاب چې کوم طرز دی نو دی بل طرف اړولی دی. ښکاره خبره ده چې کتاب د امام طحاوي دی. امام طحاوي چې کوم دی اهل سنت سړی دی، ښه کټاس حنفي دی. نو چې یو سړی حنفي وي ښه چې کوم د اهل سنت وي نو کتاب به څنګه دی بل شان کېږي. او هغه شرحه کې د کتاب انداز چې اړولی دی نو هغه داسې غیر مقلدیه طرف ته اړولی دی. نو د دې وجې نه هغه شرحه هم صحیح نه ده چې هغه کې هم دغه مسلې وي او بله داسې شرحه ونه نو مجبوراً چې کوم دی ما چېرې په دې څه مختصر لیکل وکړی شي نو هغه لیکل په دې انداز باندې چې یاره د دې نه کومه عقیده معلومېږي، بیا په دې کې د اهل سنت عقیده څه ده، د هغې مختصر قرآن حدیث باندې دلیل او اخوا مقابل کې د هغوی عقیده څه ده، هغوی په څه شي تمسک کوي د هغې جواب. په دې انداز باندې مختصر باندې مو خبرې لیکلي دي چې کوم دی. بیا اگر چې وفاق والا مخکې ما دا تجویز ورکړو وفاق ته چې په خپله متن په دې پوهېدل ګران دي، دې دپاره تاسو یوه شرحه پکې راولئ چې هغه شرحه هغې انداز تعلیم دا پرچه حل کوي. نو بیا یو عالم دی بابرتي ورته وایي نو دوی هغه شرحه پکې راوسته. نو دا په دې نه پوهېږم چې وفاق له دا بعضې مشورې چا ورکړي دي او مشورې زما په خیال دا صحیح دی. بعضې نورې خبرې به داسې راشي وفاق المدارس العربیه ډېر ښه خدمات کوي، خو وفاق چې کوم دی دا خو داسې دی چې د مولویانو او د دې مشاورینو د دې نه جوړي. نو کله بعضې مشورې راشي غټو مدرسو نه مشورې وغواړي، زموږ نه پکې وغواړي، نو بیا لازمي د هغې بعضې خبرې
بیا زما خوښې نه نو په هغې باندې بیا رد کوم دا داسې پکار ده دغه شرحه زما رایه وه چې یوه شرحه پکې داخل شي خو دوی چې کومه شرحه پکې داخل کړې ده هغه منسوب د بابردي ده دغه د بابردي شرحه ده او که نه په هغې باندې متعدد کتابونه کتی شي چې د بابردي کتابونه شته خو په هغه کې دا شرحه نشته بیا د دې سره دا سړی د اتمې صدۍ دی په اتمه صدۍ کې چې د دې کتاب کومې شرحې شوي دي په هغو کې بیا هم دا نشته نو پته نه لګي چې دا چا هغه ته منسوب کړی یو خو په دې کې دا نسبت دغه ته دا په خپل ځای مشکوک دی بیا دویم چې ته هم شرحه کړې چې هر چا کړې ده طالبانو ته بل کال چې ما پړاوله نو یو ځل به مې هغه پړاو کړه دا د فلاني شرحه ده وافق چې کوم ده پکې دا داخله کړې اوس موږ اوس زما دغه ته ګوره هغه د بابردي شرحه و هغه دې مو کسته اوس د ګورکاني شرحه پکې مو ګوره ماشاءالله د دواړو موازنه وکړئ که نه بیا د دواړو موازنه وکړه چې آیا دغه کې فایده سیوا ده که په دې کې سیوا ده نو په طالبانو وایي چې دغه پرېږده دا شی راته ووایه دا ټیک دی که او بهر کیف بعضې ځایونه داسې وي چې هلته رسایي پکار وي او کله انسان هلته رسایي نه شي کېدی زموږ دغه کمزورتیا وي که نه ځینې کسان داسې وي چې هغې لږ شور زورې زیات دي نو په ځای باندې قبضي او داسې خبرو کې تکړی او زموږ مدرسه داسې ده چې هغه د چا په کار کې کار نه ساتي نو دې وجې نه که داسې بله مدرسه او بل اهتمام وی که نه نو دا بیا ټیک په اوقات باندې منلي وو او په دې غونډو بیا منلي وو خو چونکې زموږ حضرات داسې دي چې هغه په دې قصو کې څه دغه نه کوي د دې وجې نه مخکې زما ډیوټي نه مې هغه پرېښودی وجه دا وه چې ډېر داسې کسان چې هغه کشران زموږ د بچي په ځای هغه وفاق کې مشریانې کولې نو ټیک ده چې اخو زما خپل دغه چې کوم چې هر څه نو دوره حدیث پرچې ما چې کولې نو شپږ اته کاله چې ما هغه چیک کړې نو بیا مې پرېښودې د څو وجوهات نور مې یوه وجه پکې دا هم وه چې دا بل مثال په طور ستا سره په مدرسه کې 200 طالبان دي ته وفاق ته ورکې 200 زه وفاق ته ورکوم 1.5 ساعت ته چې کوم د خبره د 10 کالو مدرس یې زه د 10 کالو مدرس یم ته دې راځې په ما دې مشري کې دا د انسان حد کوي نو دې وجې نه بس ما غوړ شي پرېښود د سره کو اگر چې هغې بیا ډېر حکومت وي راشه دا بدل کو پلان کې بدل کو معلومه کو پرېښود نو به هر صورت خبره مو دا کوله چې د عقیدې متعلق نو هلته یو مسله مو ذکر کړې ده د برزخ حیات نو په دې کې مو لږ شانتې خبره اوږده کړې ده ځکه چې دې وخت کې مختلفې دا مسلې دي دا چې کوم د څوک انکار کوي څوک څنګه کوي برزخ د عذاب نه انکار کوي څوک بل نو ډېر جماعتونه دې وخت کې شته چې انکار کوي خو دا د معتزله و عقیده ده دا د خوارجو عقیده ده هغه وخت ته موږ معتزله وې اوس په دې وخت یو سړی نوم بدل کړي ځان به بل نوم کېږي او بیا به انکار کوي د برزخ نه نو موږ د په دې نوم نه پېژنو موږ چې تا پېژنو د معتزله په نوم دې پېژنو ځکه دا عقیده خو د پخوا نه وه یا په دې وخت کې به ځان دپاره ښایسته نوم کېدي او د برزخ نه عذاب راحت نه انکار کوي نو موږ دې پېژنو د خوارجو په نوم باندې خوارجو دې نه انکار کوو او د امت په اتفاق باندې که خوارج دي او که معتزله دي ګمراه خلک دي دا د ګمراهو عقیده ده نو لہذا الله فرمی تاسو ته وایي بل احیا به کې دا جبري دي ولکن لا تشعرون ولا نبلونکم خامخا به زه امتحان اخلم ستاسو اوس د هلته مضمون ذکر کوو وإذ ابتلى إبراهيم ربه ابتلا نو خبره مو کوله چې ابتلا امتحان بنده ته نسبت وشي یو معنی الله ته نسبت وشي بل معنی لنبلونهم دقه ټکي نه دی الله عزت د خلقو تخکاره کوم چې دا سړی څنګه دی نو خامخا به زه امتحان اخلم ستاسو بشیء په څه شی سره من الخوف د یارینا جهاد مسله راله د دشمن نه یاره ولجوع د اولګینا مال به کم شي ونقص من الاموال کموالی د مالونو فسدونه به دې ونه شي والانفس او د نفسونو کله به دې پلار مري کله به دې رور مري والثمرات او کموالی د میوو دا امتحانات امام شافعي رحمه الله هغه فرمایي زه به ستاسو امتحان اخلم من الخوف د خوف نه دشمن یاره د خوف الله الله ستا امتحان الی چې د الله نه څنګه یاري د خلکو په مخ کې خو ټیک ټاکي خو چې د خلکو نه پناه شي نو الله نه خو نشي پناه کېدی آیا اوس د الله نه یاریږي که نه یاریږي شافعي صاحب د خوف نه خوف الله اخلي
والجوع هغه د جوع نه چې کوم د اخلي روجه په دې روجه کې د امتحان د ولګه برازي روجه دي سي کني دي سي ونقص من الاموال هغه تن علي معنا د زکات زکات په ورکې نو چې حساب ته وکړي چې تاسو 15 لک روپے زکات دي تاسو کو بسي تاسو مالداري چې هغه اربونه زکات دي اربونه بیا خو د قانون بچی نه نو بسي ونقص من الاموال مال کوي والانفس او کمواله د نفسونو نفس دا چې کوم په خپل استا په سر باندې پتا تکلیف راشي والثمرات او په قبضه کولو د بچو هغه د ثمرات معنی دي د ماشوم ستا کچ بچي چې کوم دی هغه د الله واخلي الله دې امتحان او دا ثمرات معنی زکه کوي چې کله د چا ماشوم بچي وفات شي نه الله د فرشتو نه تپوس کوي تاسو زماده بنده د بچي روح قبضه کو فرشتي وتوي او هل قبضتم ثمرة فؤاد عبدي زما د بندا دړو میوه مو راواغسته فرشتي وتوي او تیرا واغسته زما بندا سو وي نو کله په دین پويږي ستا بندا وي ان لله و انا الیه راجعون لله ما اخذ ولله ما اعطى ورکول د الله دی اغستل د الله ستا حمد وي به الله فرشتو تو فرمایدل په جنت کې چې جوړ کې سب موه بیت الحمد هغه ته بیت الحمد نوم کې نو دې ماشوم ته حدیث کې ثمره ویلې شوی دا امام شافعي رحمه الله فرمایي د بچي په قبضه کولو باندې اوس چا چې په دې باندې صبر وکړو وبشر الصابرین زیر ورته صبر کوونکو ته الذين لا هغه کسان اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دې مصیبت نو قالو دی وی ان لله بشک موږ د الله د پاره و ان الیه راجعون بشک د الله ته زموږ رجوع ده دی امت الله دا یو عظیمه کلمه ورکړې ده چې هر مصیبت کې به تداوای الله با اجر کوي هر مصیبت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله ستاد بیزار وندنه ورسکی شسعنا علی سپلې وندنه د بیزار چړیا چې دا د پوش کېږي نو وای ان لله و انا الیه راجعون معمولی خبره ده او هر مصیبت او تکلیف کې دا وای الله با اجر کوي یو ځل دی وامر شو د پیغمبر علیه السلام ان لله و انا الیه راجعون حضرت عائشہ فرمایي چې دا څه پټه خبره ده په دیوه د زبې بیا ولکو نبی علیہ السلام یا هر تکلیف باندې الله اجر ورکړي دا وایي چې کله تکلیف راشي نو دا وایي چې ان لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها الله زما دې مصیبت مال اجر راکړي او د دې په عوض کې مال بهتر راکړي الله به بهتر راکړي یا مسلم وغيره کې واقعي ذکر ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خاون ابو سلمہ په دنیا کې چې د خځې او د خاون خو کور دی کنه نو ماته د دې بل خو کور نه دی معلوم په دنیا کې چې څومره خو کور تیر شوی دی د خځې او د خاون دا د ابو سلمہ او د ام سلمہ دی دا یو بل سره دومره خواږو کنه ډیر زیات محبت یو بل سره ابو سلمہ سه وفات شو نو هغه خو خاون چې د خځې دا تصور هم نشته چې ګنې دین لا بل خاون چې تخی د خځې او د خاون په منځ کې خامخا ګړه برازي څنګه سم مسلې پیدا کیږي خدا ډیر زیات خواږو خاون مرشي نو دی وی ایمان دی چې ان لله و انا الیه راجعون او پیغمبر علیہ السلام نے سبق ذکر نو ما دا وی اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا الله د دې غم مال اجر راکي او تا خو می خاون او الله مال د دې نه بهتر عوض راکي کلمات خو می اوه خدا می سوچ کو چې په دنیا کې را د ابو سلمان بن بل خاوني نو بهتر خاون والله سره کې خاون مې مړ بل خاون برکت چې کله زما عدت پوره شو نو پیغمبر علیہ السلام خطبه راولې غلطه نکاح نو سید ابو سلمہ څومره او چت سره خو چرته پیغمبر او چرته هغه کړ هغه عوض داسې ملایوي نور کول د الله دی غستا کار نه دی او ته به د الله نه تا غواړي چې الله د دینه بهتر راکا ور کول د الله کار دی ان لله و انا الیه راجعون اولئک ذا کسن علیهم فضیبا صلوات مهربانی ان دې ربهم طرف د خپل ربنا ورحمت او رحمت شاه شرفدی رحمه الله فرض ذکر کړي صلات د مراد مهربانی د عام او رحمت نه مراد رحمت د خاص په دې کسانو باندې عام مهربانی د قوم دي او رحمت خاصه قوم دي اولئک ذا کسرهم المهتدون هم دی په هدایت دي تحویل قبله مسلوا دا د شاعر الله وړاندې بل د شاعر له ذکر کوي د صفا او د مروه په منځ کې د صفا او مروه بیت الله شریف ته شرقي سر ته مخامخ یو ډیره کې دا او چتغر هغه ته صفا وي لګبل ډیره کې دا هغه ته مروه وي
اسلام د وړاندې دوه کسانو د هغوی نه بدعملي شوې وه، هغوی ته اصحاب وې او جینۍ ته نایله وې. الله هغوی له عذاب ورکړو، دوی مسخ کړل، د هغې نه کاڼي جوړ شول. بیا دغه خلکو د عبرت دپاره چې ګوره دې خلکو د حرم احترام نو کړی، بدعملي ترې نه شوې وه، الله مسخ کړ، کاڼي ترې نه جوړ کړو. نو د عبرت دپاره دا واغسته، دا یوې په یو غر باندې او دا بلې په دې بل غر باندې کېښود چې خلک ترې عبرت اخلي، څوک ګناه نه کړي. زمانې تېرېدلو سره هغه خلک دې ته بوتان او خدایانې ورته وویل. نو چې دا صفا مروه کې به دی تلل، نو بیا ښکلوو، هلته چې به لاړ نو دا بیا ښکلوو. نو بدعمله خلک د عبرت دپاره دوی ایښي وو، خو زمانې تېرېدلو سره هغه لاړ بوتان شو، خدایان شو. نو دې مشرکینو چې به دا حج کوو صفا مروه، نو دا بوت به هم ښکلو، هغه بوت به هم ښکلو. ابو داود کې بیا روایت حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی، اسلام نه وړاندې چې کوم خلکو به حج کوو، نو دوه قسمه خلک. یو قسم خلک دا و چې هغې بدل ته راتل حرم ته، یو حرم کې خپل کارونه، بیا د صفا مروه دا ښکلول به اوب کول. او دویم قسم خلک دا و چې هغې بدل ته نه راتل، هغې بدل قدیم به ورته وې، هلته بل غټ بوت و، نو هلته بیا خپل دلته بیا بیت الله ته راتل، او بیا بدل هلته خو صفا مروه دلته به نه راتل. دا دوه قسمه خلک. کله چې اسلام راغلی، مسلمانان په خپل منځ کې حیران وو چې هغه خو هم بوت، دا چې کوم دلته راځي نو دلته په صفا باندې په مروه هم بوتانو، دې خلکو خو دلته منډې والي، نو موږ اوس هغه شانتې منډې ولې وکړو. الله پاک وفرمایل دا چې کوم دلته منډې دي دا د بوتانو وجه نه وه، دا خو د یو صالح بندګۍ د حضرت هاجرې یادګار دی چې هغې د الله دپاره کومې منډې کړې وې، دا د هغې یادګار دی او دا د هغې شاعرو نه دي. ان الصفا بشک صفا ډېر والمروه او مروه من شعائر الله، دا د نښو د دین د الله نه دي. شعائر الله کې ډېرې خبرې دي. شاه ولی الله رحمه الله فرمایي په شعائر الله کې څلور خبرې غټې دي. یو بیت الله شریف دی شعائرو کې، او دویم مونځ دی په شعائرو کې، او درې پیغمبر علیه السلام دی، او څلورم قرآن مقدسه دی. قرآن، پیغمبر علیه السلام، مونځ او بیت الله وایي دا غټ شعائر دي. نور شاعرو کې هم دي، دا د شاعر الله نه دي. فمن حج البيت، چا چې حج وکړ د بیت الله شریف، او اعتمر عمره وکړه، فلا جناح، نشته ګناه په ده باندې ان یطوف بهما، چې د طواف وکړي په صفا او مروه. ومن تطوع، چا چې زیاتی وکړه خیرا په خیر کې، نور کارونه وکړه، فإن الله بشک الله شاکر علیم پوهه دی او قدردان دی. ان الذين بشک هغه کسان یکتمون چې دوی پټوي ما انزلنا، هغه چې موږ نازل کړي، من البینات د واضح دلایل والهدى او د هدایت نه، من بعد ما پس د هغې نه بیناه للناس چې موږ بیان کړی انسانانو ته، فی الکتاب په کتاب کې. اولئک دا کسان یلعنهم الله، په دې باندې لعنت وي الله، ویلعنهم اللاعنون، په دې باندې لعنت وي لعنت ویونکي. الا الذين تابوا، قرآن مقدسه د مختلفو کسانو توبه ذکر کړې. کله چې کوم دی توبه د عالم وي، کله توبه د امی وي، کله توبه د منافق وي، کله توبه د کافر وي، د هر یو خپل شان توبه وي. مخکې چې مضمون ذکر شو ان الذين یکتمون، د الله حکم چې پټوي دا چا پټه؟ دا عالمانو پټ کړی دی، امی خو په دې نه پوهېږي. نو چې هر کله دا د علماو حیثیت و چې هغوی د الله حکم پټ کړی دی، دا وروسته الا الذين توبه، نو دا توبه د عالم ده. مولي صاحب توبه وباسي، نو د عالم توبه دا ده. یو شرط تابو، کم حکم دې پټ کړی دی، اوس به توبه وباسي، د الله حکم به نه پټوي. دویمه دا ده چې واصلحو، آینده به سم چلېږي، بیا به د الله احکام نه پټوي. او دریمه دا ده چې وبینو، کم حکم چې دې پټ کړی اوس به هغه ښکاره کړې. که تا دا حکم خطا شوی په بیان کې، اوس به بیان کې چې زما بیان غلط و. صحیح خبره ده، کتاب دې لیکلی دی، کتاب کې خطا شوی، اوس به بل کتاب ولیکي چې هغه کتاب مې خطا دی. داسې کسو ته ورته مسله کړې وه، اوس به هغه ته ووایي چې مسله دا ده، زه خطا شوی یم. د خپلې خبرې نه به رجوع کړې په هغه انداز باندې چې څنګه تا حکم قرآن کړی. دا زموږ د اکابرو طریقه ده چې دا عار او شرم نه کوي. شاه اشرف علي رحمه الله یو ځل فتوا ورکړه چې د شپږو میاشتو چیلي باندې قرباني کېږي. علماو ته چې فتاوا خو دا لیکلي دي چې د شپږو میاشتو په ګډ کېږي، خو په چیلي خو نه ده، خو صرف د ګډ مسله ده. هرې کې پسې بل کتاب په دې مسله کې خطا شوی. زموږ د اکابرو چې دا طریقه انسان د خطا کېږي. مسله مخکې را روانه ده، د روژې د فدیې مسله. یو سړی روژه نشي نیولی چې که د فدیه شاه صاحب فتوا ورکړې وه چې دا فدیه ورکړې، دا به یو داسې چې ته امداد المفتین وګورې،
مقدمه کې چې کوم د مفتی شفیع رحمه الله ذکر کړی دي یو مسله باندې چې شاه صاحب داسې مسله ذکر کوله ما ورته وی چې داسې ده یو بل سره خبره وچړله خو شاه صاحب زما خبره نه منله چونکې هغه استاد دی نو مجبورا مفتی شفیع صاحب وایي ما دغه خبره ومنله د هغه سره همنا واشو داسې داسې لازمي خبره خو نه د هر عالم خپله مسله وي نو بیا چې کوم د څه وخت پس شاه اشرف علي صاحب هغه خبرې ته خوا چې زما خیال زما دویم کال د درس وشاګړ کې ما ته دا خو مفتی صاحب تصویب کړی دی ما چې هر چا کړي خو دا شی غلط دی زه درس ته لاړم زما دویم کال درس هغه چې راغلی نایب مفتي ورته ویلي چې مولوي صاحب وایي چې دا شی غلط دی ما پسې کس راولېږو ته راشه ټول وکتل واپس به پسې راوړم ما ویلي چې دا مسله په دې نورو کې نشته او صرف په دې شعبې کې شته او دا فتوا غلطه ده او شعبې چې لیکلې هغه داسې لیکلې ده دې ډول کې دا مسله نشته که نه بیا ګورم ما به یو شانې جوړوه هغه بل شان ما به یو شان هغه بل شان ما ته مړه ته چالاکي کوې مالې چالاکي ولې کوم دا کتاب دی دا مسله داسې خو بهر کې څو خبرې پکې وکړې خو ما د هغه ونه منله هغه زما ونه منله استادي په خپل ځای استاد هغه مې احترام کوو خو ما ورته چې کتاب داسې وي هغه به نه داسې وي نو بهر کې په دا کوی شي ته چې کوم دا خبره خو د علما که هر عالم بې ادبي بې احترامي مه کم انسان چې د علماو بې ادبي کوي د په اولاد کې به عالم نه جوړېږي د علماو بې ادبۍ سره ستا د کور نه به علم یوسي علماو بې ادبي مه کوئ نو به هر کیفه مخکې د علماو مسله وه لهذا دی به څه کوي بینو هغه مسله به اوس بیانې پټوي به نه دا توبه ده فاولئک دا کسان اتوب علیهم زبر وجود رحمتکم پدی وانا التواب الرحیم زه توبې پدی لعنت کې لا یخفف عنهم سپک به نه کړی شي دوی نه عذاب ولا هم ینظرون انا به دوی ته مهلت ورکړی شي ولا هم ینظرون نه به دوی ته وکتې شي په نظر د رحمت و الهکم معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی الرحمن الرحیم دا دویمه موقع ده چې د الله د وحدانیت دعوه ذکر کیږي په دې مخکې دلایل ان فی خلق السماوات بشک پیدایش د اسمانونو کې بل ارض او د ځمکو کې اسمان الله پیدا کړي او ځمکه الله پیدا کړي قرآن مقدسه چې وګوري سماوات همیشه د لپاره په جمع ذکر کیږي او ځمکه د همیشه د لپاره مفرد ذکر کیږي والارض اسمانونو خو پته لګي متعدد دي آیا ځمکه متعدد دي نو تمام چې ګوري کنه ارض به مفرد ذکر کی صرف یو سورۃ طلاق کې ال ذکر دی ومن الارض مثلهن د دې نه معلومیږي چې اسمانونه متعدد دي د ځمکې دغه په شان دي نو ځمکې هم متعدد دي دغه یو آیت نه معلومیږي چې په ځمکه کې تعدد شته او نور تمام چې ذکر کیږي نو مفرد بیا دغه تعدد د ځمکو دا څنګه دی بیا بعضې فرمایي د ځمکې هم یو بل د پاسه دي ځمکې هم یو د بل د پاسه دي او دا یو حدیث نه معلومیږي او بعضې دا فرمایي چې نه دغه یوه ځمکه ده خو دا چې کوم دی تقسیم ده د هرې ځمکې آب و هوا بېله بېله دا تعدد د ځمکو دی خو چې هر کله ځمکې هم متعددې شوي اسمانونه هم متعدد شول نو بیا دا ځمکه په جمع ودې نه ذکر کېږي نو د هغې لپاره مختلف جوابات دي یو جواب دا دی دا اسمانونه په جمع ذکر کیږي که د اسمانونه متعدد دي خو هر اسمان د بیل بیل سیز نه پیدا دی سورۃ ملک کې به انشاءالله راشي یو د دویمه وجه دا ده چې سماوات دا په جمع سره ذکر کیږي ځکه په کلمه کې ثقل نشته که مفرد ذکر کې سما او کې په جمع ذکر کې سماوات خو کلمه کې ثقل نه پیدا کیږي دا د نبراس جواب دی او هر چې ارده ده نو دا مفرد خو ویلی شي خو که دا په جمع کې بیا لفظ کې ثقل پیدا کېږي او قرآن مقدسه الله د فصاحت او د بلاغت په انتهایی انداز ذکر کړی دی هغه فصاحت او بلاغت کې خلل پیدا کېږي نو ځکه ارضا همیشه د لپاره مفرد ذکر کېږي دا نه جمع کېږي چې په کلماتو کې ثقل پیدا نه شي واختلاف اللیل والنهار اختلاف د شپو د ورځو کې دا اختلاف یو تور بل سپین اختلاف یو کچ او بل رڼا غټه دارنګ اختلاف ګرم او یخ دا تمام اختلافات یو ګرم بل یخ یو کرنا بلکې تورتم یو کچواله بل غټواله والفلک التي او هغه کشته تجري چې چلیږي په بحر په سمندر کې
فلک دا مفرد هم راځي او فلک دا جمع هم راځي. تاسو وایئ که دا فلک د پا دا زمه په شان د قفل شي بیا مفرد دی ځکه قفل جمع کېږي په اقفال جرندې ته. او که دا فلک زمه دا په شان د اسدون شي فلکون په شان د اسدون شي بیا دا ټکی دا د جمع دی ځکه اسدون دا جمع د اسد ده. نو دا لفظ هم مفرد استعمالیږي هم د جمع. تجری چلیږي فی البحر په سمندر کې بما ينفع الناس هغه چې پیدا رسوي انسانانو ته. وما انزل الله هغه چې نازل کړي الله من السماء د اسمان نه من ماء اوبه فاحیا به الارض جمدی کې په دې باندې ځمکه بعد موتها پس د وچوالینا وبث فيها خوار کړي په دې ځمکه کې کل دابه هر قسم زنده سر دا چې کوم جمدي حیوانات دي يدب على الارض وتصريف الرياح الوزول دي هواګانې چلیږي والسحاب المسخر هغه وریځ تابعداري بین السماء والارض ما بین د اسمان او د ځمکه کې. اسمان او ځمکه په دې منځ کې دا وریځ الله تابع کړی دا سره د دې نه چې درون سیس خو پکا د چر پریوزي دا درون سیس دی ور پریوزي نه. ابن منبه بل ورځ مې تاسو ته د وهب خبره کړې. وهب ابن منبه د دې زوی دی ابن منبه ناغه چې کوم دی فرمایي درې سيزونه داسې دي کنه چې دې حقیقت صرف الله تعالی دی. یو دا وریځ کوم ځای نه راځي څنګه پیدا کیږي او څنګه ورکیږي. او دویم چې کوم دی راحت دا ګړس پیدا کیږي څنګه ورکیږي څنګه د کوم ځای نه پیدا. او دریم دی برق په تخمین باندې دوی لګېږي خبره کوي. وجه دا چې دا خپل صفا پیدا نو د کوم ځای نه ورځ را پیدا شول او بیا څنګه دا را جمع شول بیا دې نه باران بیا په کوم طرف واپس وتښتېدل داسې دا ګړز او دارنګ برېښنا داسې نه. نو ابن وهب دا فرمایي وي دا درې وړه سیزونه داسې دي چې دا حقیقت صرف الله ته معلوم دی چې پیدا کیږي څنګه او بیا جمع کیږي څنګه او بیا ورکیږي څنګه او د کوم ځای نه را پیدا کړ. والسحاب المسخر بين السماء والارض آیات فدې کې نشانات دي قوم یعقلون هغه قوم د پر چې دی پويږي. ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه يتخذوا دینسی من دون الله غیر د الله نه انداد شریکان يحبونهم دا وی سخت په محبت کې لله الله د پر. ولو يرى الذين ظلموا يرى فعل او الذين ظلموا لفاعل او مفعول حذف. ولو يرى الذين ظلموا انفسهم دا ظالمان خپل ذات ته وګوري په کوم وخت کې ایس دا ول ذات دی. دا ظالمان چې د خپل ځان تماشا وکي په هغه زمانہ کې مشران د کشرانو نه بیل شي زاده کې خو پسې کوي په مال باندې کوي په حکومت باندې کوي د چا په حسن باندې څوک بل ته غلی نو په دې دوستانه کوي. تقول وتقطعت قريب بهم الاسباب فديبان اسباب د دوستانه. وقال الذين تبعوا وبا كسات چاوي تابعداري کوله دا کشران وي لو ان لنا كوي زمون د پاره کرتن دوباره د دنیا تا کرتن رجعتا الى الدنيا واپس دنیا تا ونتبرأ منهم من وجدا شيور دي مشراننا كما تبرأوا منا سجدوا جدا شول زمونا. الله فرمای كذلك دارك يريهم الله خي الله دوی ته اعمالهم د دوی عملنا حسرات عليهم افسوس دې په دوی باندې وما هم نبي دوی بخارجين وتنكي من النار د اورنا. يا ايها الناس انسانانو كلوا خري بما دهغنا في الارض چې فسمک کې دي حلالا حلال خري طيبا پاک خري. حلال مقابل د حرامو کې دي. حرام هغه ته وي چې د کې د پردې حق یوځي شي د پردې حق د خپل مال سره مې یوځي کوه حلال دي دا وکړه. او طيب دې ته وي چې ستا خپل مال د چا مال پکې یوځي نه دی او د الله د حکم خلاف شي. طيب دا مقابل د خبيث دی. نو حلال مقابل د حرام دی. حرام هغه چې د پردې حق پکې یوځي دی نو پردې حق د خپل مال سره مې یوځي کوه حلال خورا. او طيب چې ستا خپل مال دی خود الله د حکم خلاف شي دا غیر طيب شنو خپل سیس استعمال کا او هغه سیس استعمال کا چې څنګه شریعت دی هغه سیس استعمال کا اوس طيب شي. او په دې هر یو کې کله الله د حکم خلاف وي هم د شیطان ملګری کېږي پر دې باندې سره یو ځای کو هم د شیطان ملګری کېږي. ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لكم تاسو د پر عدو مبین دشمن د ښکارا. انما یامرکم بشکل امر کی تاسو ته بالسوء په بد سر والفحشاء په بے حیاي سره. سوء او د فحشاء منځ کې څه فرق دی؟ دا شیطان تاسو ته امر کوي بالسوء قولا کنځل او کړه دی بدی وایا والفحشاء فعلا د تاسو ته بد کارونه درخي وینا دي هم ګنده درخي او افعال ته هم بد درخي. دا تاسو ته امر کوي بالسوء پس سوء سره
سو هغه ته وایي چې دا لازمي وي صرف تا پورې، او فحشا د هغې چې متعدي وي. مثال په طور یو سړی بربنډ لامبي، دا بربنډ خو په خپل ځای د جرم دی، خو اوس ته بل ګناهګارۍ چې هغه هم درته ګوري. دا تاسو ته امر کوي په لازمي ګناه باندې سو او متعدي ګناه باندې فحشا. یا دریم دا ده چې دا تاسو ته امر کوي بسو هغه کارونه چې بعضې کسانې کوي، او فحشا هغه ده چې غوړ پکې ګرفتار وي. نو شیطان به تاسو ته داسې خبرې درښيي. وان تقولوا دا چې تاسو وایي علی الله په الله باندې ما لا تعلمون، هغه چې تاسو پرې نه پوهېږئ د هغې په حقیقت. الله دپاره کله د ولد نسبت کوئ، کله د شرک نسبت کوئ. واذا قيل لهم کله چې دوی ته ویل شي اتبعوا تاسو تابعداري وکړئ ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي، نو قالوا دوی وایي بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه الفینا، او دوی وایي چې بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، موږ د پلرونو په لار باندې روان یو او پلرونو مو تقلید کړی، موږ هم په هغه تقلید روان. تاسو چې کوم دی د قرآن خلاف کړی، نو داسې ترجمې کول ابتدا کې د مضمون زده کړو چې دا تحریف د قرآن دی، دا تحریف د قرآن دی. دلته چې الله مشرکینو ته کافرانو ته وایي اتبعوا، نو څه ورته وایي؟ اتبعوا تابعداري وکړئ ما انزل الله، کوم چې الله نازل کړي دي دې لاره شي. نو موږ الحمدلله تمام مسلمانان یو، موږ د ما انزل الله تابع. انزل الله چې الله نازل کړی دی قرآن، الله نازل کومه خبره چې قرآن حدیث ویلې ده ښه صراحتا معلومه ده، د هغې سره بل معارض نشته، تقلید ته هیڅ ضرورت نشته. قرآن خبره کړې ده، حدیث خبره کړې ده، ټکراو نشته. مکه زموږ عمل دی. تقلید خو په هغه ځای کې وي چې مثال په طور دا مسله قرآن حدیث کې صراحتا نشته، نو صبر کوو. ډېرې مسلې دي چې کوم دی په چیلنج سره وایو. یو من جوار په 2 منه جوارو خرڅې، دړی ګوړه په 2 ګوړو خرڅې، وایي جایز ده که ناجایز ده؟ قرآن کې راته وښیه، حدیث کې راته وښیه، موږ ته منظور ده. نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته، ښه څه به کېده. نو ته بیا ومنې، خامخا پکې سوچ کې. نو ستا سوچ ومنو که د هغه بزرګانو عالمانو موږ تقلید په داسې ځای کې کوو چې قرآن حدیث کې دا مسله صراحتا نشته، او د قرآن حدیث په رڼا کې د دې مسلې څه جواب وکړی شي، نو چې د کم سړي په کم عالم اعتماد دی هغه خبره منل. یا مسله شته په قرآن کې، حدیث کې شته، خو ټکراو یو ځای کې یو شان کې وي، بل ځای کې لږ. موږ د هغې په تطبیق نه پوهېږو، موږ د هغې په تاریخ نه پوهېږو. دې علماو داسې چاڼ کړی دی چې نو بیا چې د چا په کم عالم اعتماد دی، یعنې چې د تطبیق داسې راوستي الله څه ویلي جوړې کړه، پیغمبر څه ویلي جوړې کړه. موږ کوم ځای کې د انزل الله نه خلاف کړی دی؟ دې ته ویلی شي انزل، تاسو راشئ چې کوم دی انزل الله ته راشئ. او زموږ چې کوم دی تقلید هغه بیا دا دی څنګه چې انبیا په یو لار باندې روان شي. واتبعت ملت آبائي، نفس د پلار پسې تلل که دا منع وې، نبی یوسف علیه السلام ونیوی چې واتبعت ملت آبائي، هغه هم د پلار پسې روان، نفس پلار پسې تلل دا خو منع نه دي. هغه پلار پسې منع را چې کوم دلته ذکر کېږي ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، چې پلار دې عقل نشته، پلار دې په هدایت نشته، د دې پلار پسې مزه. چې کوم پلار دې عقل شته په هدایت دی، نو بیا خو واتبعت ملت آبائي دی. زمونږ پلرونه الحمدلله زمونږ چې کوم ائمه دي هؤلاء آبائي، دا زمونږ اکابر دي. فجئني بمثلهم اذا اجتمعنا یا جرير المجامع. دنیا ته موږ وایو داسې اکابر د نورم پیدا کړي لکه څنګه چې زموږ اکابر دي. لا تر اوسه پورې په دې 1400 کاله کې مور لا داسې بچی نه دی راوړی هغه چې امام ابو حنیفه رحمه الله په شان ته علم او د هغې په شان ته تحقیق دې بل پیدا کړي. چې داسې مور بل بچی نه دی راوړی چې کوم دی، نو موږ ځکه د هغه پسې روان. او که بل داسې عالم وي چې د هغه نه په علمیت کې د هغه نه چې کوم دی په تحقیق کې اوچت وي، مسایلو کې اوچت وي. امام ابو حنیفه زموږ څه د تره زوی خو نه دی، انا به د ماما زوی دی، انې را پسې خط را لېږلی دی او دې راته ویلي دي چې زموږ خبره مانه، بلکې د هغه چې کوم تحقیق دی او د هغه چې کوم مسایل دی او په کوم انداز یې بیان کړی دی، لا په دنیا کې داسې بل عالم نشته نو چې نشته زموږ په هغه دغه اعتماد دی پسې روان. نور زموږ څه د تره زوی خو نه دی. لهذا الله فرمایي چې دوی ته ویلي شي انزل الله ته راشئ، نو دوی وایي موږ تابعداري کوو ما الفینا علیه آباءنا. اولو کان آباؤهم، اگر چې د هغې پلرونه لا یعقلون شیئا نه پوهېږي په څه څیز باندې، ولا یهتدون او دوی په هدایت نه دي.
یا چې راشي د اکابر علماو ته یو عالم ته ګوري یا خو مجتهد دی په بل باندې اعتماد په توري مثال امام بخاری د مجتهد سره دی څنګه امام ابو حنیفه د امام شافعی د اجتهاد کې د سجده اجتهاد کې خپل مسائل دي خپل فقه دا خپل استنباط دي خو لیکن چا په اعتماد نه کړي په دې مسائل کې دې ته موږ وایو مجتهد غیر متبع چې بلګرتیا نه کوي دا سی بل مجتهد بل تراشه امام ترمذی سنن لوی عالم د دې دومره لوی علمیت سره هغه بیان بني په خبره امام شافعی کوي دا شافعی څخه په سره وایي امام ابو داود سنن لوی محدث دی دومره لوی محدث هغه بیان په فقه کې احمد ابن حنبل په سره وایي امام طحاوی ته وګورئ چې هغه تحقیق کوي چې د اول سره شروع کینو چې اخر تر رسېږي اول بدل یې شوی دا سي تحقیقات هغه وی زه به نه پوهیږم په قبانه امام ابو حنیفه کوي هغه د امام ابو حنیفه په سره وایي هغه لوی محدثین دي بل امام په سره وایي امام بهقی ته وګورئ چې کوم دی دا کبرا وګورئ چې دا حدیث تا جمع کړی سکتی کنه امام بهقی په سنن کبرا کې هغه بیا وایي چې کوم د کټاس شافعی د شافعی څخه په مسلو کوي هغه اعتماد کوي راسي امام بخاری استاد علي بن مديني هغه په استادانو کې يحيى بن سعيد قطان دي او دارنګه چې کوم دي دبل چې کوم دي يحيى ابن معين دي يحيى ابن معين متعلق يحيى ابن سعيد قطان وی د ادم عليه السلام د وخت راوالي او تر پیغمبر علیه السلام پورې چې څومره انبیا راغلي دي او د دې انبیو امتیان دي لا په بل امت کې داسې امتی نه دی راغلی چې هغه د خپل پیغمبر تمام ژوند یاد کړي لکه څنګه چې یحیی ابن معین د خپل پیغمبر ژوند یاد کړی دی یحیی ابن سعید قطان وایي چې د آدم علیه السلام نه تر پیغمبر علیه السلام پورې چې انبیا راغلي دي دا غوي امتونه راغلي دا غي صحابه راغلي په یو امت کې لا داسې عالم چې هغه د خپل پیغمبر ژوند یاد کړي چې څنګه یحیی ابن معین یاد کړی داسې د پیغمبر علیه السلام ژوند هغه یاد کړي احادیث یاد کړي دومره لوی عالم دا غي په وجود چې هغه وي حنفی د احناف په مسلک باندې روان دي دا دومره لوی اکابر هغه موږ نه پوهیږو د دې زمانه چې کوم د خبرې او چنه په څه وي د بخاری په شرح الهام الدراری کې حضرت شیخ زکریا رحمه الله مقدمه کې بیا چت اکابر ذکر کوي ته ته وګوره دې علم ته وګوره دې احادیث ته وګوره دې عالم ته وګوره دې محدث والی دې علمیت ته وګوره دا یو 35 پورې علما هغه اکابر چې امت یې مني دا دومره لوی محدثین او علما هغه ټول من حنفیان یو موږ نه پوهیږو امام ابو حنیفه پوهیږي نور د حقانیت شي ته وایي نو د حقانیت وایي څه چې دا دومره امت په چا اعتماد کوي دا دومره ښکارور علما په چا اعتماد کوي شاشره په دغه چې کوم شاه ولی الله رحمه الله وی زما بعضی خبرې داسې وي چې هغه د طبیعت خلاف دي یو زما د طبیعت دار چې تقلید زما طبیعت نه مانی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزي سره چې ما وخت راو داغه د روزي نه کم په یوزات چې کوم د ماته ملاویدل یوز الحرمین داغه په دې مستقل کتاب یو ماته د ویل شو شاه تقلید کوا تقلید نه بغیر برابر سره کې تقلید کوا وی بدیل نه خواسته چې زما خپل طبیعت تقلید نه دی خو چې د پیغمبر اشارات او تقلید کوو نو ځکه اوس تقلید کوم د امام ابو حنیفه په سره روان بهر کې په دا چې کوم مثال په تور مقلدین او علما دي یا موږ چې کوم د تقلید کوو دا څه په پټو سترګو نه کوو نه سړار دی هغه بل ته ګورو مسائل ته ګورو د ټولو خبرو ته ګورو بیا په دې مجبور یو چې دینه بغیر بل لار شته نه لکه تاسو ته ډېر مسائل مثال دا متوجه ته وایي چې په دې جوارو کې په دې ګوړه کې سود دا معنا دی خجی کوم ځای نه معنا کې زه تراته وایم قران کې نشته حدیث کې د دې کلی څه بچیونو چې تاسو سکول کې بازي دغه خارختيان بازي دي نو وته ویلي دی چې کې په دې جوړه باندې مسې کوي هغه په جراب په مسور راغلي په جراب باندې مسور په جراب باندې چې کوم دې مسه کوي نه هغه وته دا شي تکړه نو ماته وی ما غوي ته چې کوم دې مختلف دلایل ذکر کول خو بیا به سوچو چې دې په دلیل څه کوي نو بیا مې وته وی چې په دلیل باندې خو نه پويږي نو ماته دا کوم ولا چې تاسو ته مسله کړی دا چې په دې جراب باندې مسه کوي د حدیث کې دا ویلي او مکه کتاب کې مکه حدیثو کې
دا هم راغلي دي چې په دې بربنډه خپه مسه کوه. تا ماته حدیث وي او په هغه کې دا دی مولوي صاحب په دې کې خو دا هم دي چې په دې بربنډه خپه مسه کوه. مولوي صاحب ته په جرابو نه په دې بربنډه خپه مسه شروع کړه خیر دی باندې وروسته به درسې بیا تاسو په جرابو شروع کړئ. په دې حدیث ولې عمل نه کوي چې په دې کې یوه بیا همدغه کتاب کې چې تا به حواله ورکړې ده په همدې کتاب کې دا هم دي چې په پټکي مسه کوه. په پټکي مسه کوه نو مولوي صاحب ته خو بیا پټکي په سر بیا به مسه شروع کړه خیر دی په دې جراب باندې بیا تاسو چې پټکي باندې مسه دلته بس نو دا دین څه داسې دی چې کوم شی ستا خواهش مني به ترې رالم او چې کوم خواهش نه مني به پرېږدم. تقلید چې دغه ځای کې ضرورت دی. هلته پیغمبر وایي چې که د پټکي باندې مسه راغلې ده نو ولې بې عمل نه کوو نه چې دلته خو ټیک د حدیث راغی خو د حدیث څونه حیثیت دی دې خوا قرآن څه وایي. دارنګه یو طرف ته راغلی په خپو باندې مسه بل طرف ته جراب بل خو قرآن څه وایي. دا خبرې دې حضراتو چاڼ کړي دي او موږ دپاره دین صفا کړی موږ تقلید په داسې خبرو کې کوو. خو نه چې خواهش دی ته یو ټکی راوله او دا بل پرېږدم د یو مې طبیعت مني دا راخلم او دا بل مې طبیعت نه مني دا پرېږدم. دا خو ګمراهي ده ځکه ګمراهۍ طرف ته خلک روان شي. نو الله فرمایي اگر چې لا یهتدون ومثل الذین کفروا الله مثال ذکر کوي د دې کافرانو مثال په شان د سارو دی. ته ساروي ته اواز کې ودرېږه راشه اواز اوري خو په دې پوهېږي نه. دا کافران هم دقه چې د قرآن اوري اسلام خبرې اوري خو تدبر سوچ پکې نشته چې پوه شي. ومثل الذین مثال د هغه کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذی مثال په شان د هغه کس دی ینعقو چې اواز کوي بما لا یسمع او هغه چې دی نه اوري الا دعاء مگر صرف دا دعا بلنه ده ونداء او اواز دی. صمن دی کاڼه دی بکمن دی ړانده دی. صمن هم خبر د مبتدا هم صمن هم بکمن دا چاړاګان دی هم عمي دی ړانده دی فهم لا يعقلون دوی نه پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو کلوا خورئ من طیبات ما د پاکو هغو نه رزقناکم چې ما تاسو ته رزق درکړی. واشکروا لله شکر بس د الله دپاره ان کنتم که تاسو ایاه تعبدون الله دپاره عبادت کوونکي. انما حرم بېشکه حرام کړی الله پاک علیکم المیتة په تاسو باندې مرداره کوم څیز چې داسې مړ شو حلال شوی نه دی دې ته مرداره وایي. والدم او وینه بله مقابله ذکر د دم مسفوحه چې هغه په دې شړ باندې کومه وینه وبهېږي دا پلیته ده. چې څاروی حلال شي او په دې غوښه کې کومه سرخي پاتې وي دا پلیته نه ده. نو د دې وجې نه چې قصاب دا غوښه معده کوي په تبرو ته راواچي او تا ته دارې وشولې نو په دې کپړه پلیتېږي نه. دغه قصاب تا له غوښه درکړه که اینځي خو ستا طبیعت دی ودې نه اینځل او دقسې د راوړه او کټوۍ کې دې واچوله او هغه سرخي پکې په کټوۍ پخی کې راځي نو پخلی څنګه دی ټیک دی حرامه چې کوم ده هغه چې حلال شو دا په شړ بهېږي دغه وینه حرامه ده. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر د خنزیر تمام نجس العین دی خو دا غوښه پکې دغه جزء الست دی نو ځکه د هغه تذکره کېږي. وما او هغه اوهل به چې په دې اواز پورته کړی شي غیر الله دپاره د تقرب د غیر الله په چې څیز باندې اواز پورته کېدل دا چې په دوه قسمه باندې دي. یو عربي اواز چې په دې لار باندې غوا روان دي خلک څه وایي دا د زیات غوا نو په دې د زیات اواز پورته نه شو هلکه دا ګډ د چا دی وایي دا د پلانکي ګډ دی. دا چرګوټی چې کوم دی دا د آبې چرګوټی دی دې ته عربي اواز وایي په دې باندې هېڅ حرمت نشته. دویم چې کوم دی تقربي دی ته پې د اواز پورته کې ځان پې هغه ته نږدې کې دا چې کوم دی د پلانکي ولي په نوم باندې د پلاني بزرګ په نوم باندې دا د پلانکي مولوي صاحب په نوم باندې دا هغه اواز دی چې هغه ته پې ځان نږدې کې دا منښته یا په دې انداز باندې دا سیز حرام دی. بیا تفاسیرو کې په دې کې تفسیر عزیزی د شاه عبدالعزیز رحمه الله تفسیر په دې کې دا ټوس خبرې کړي. داسې دی د غیر الله په نوم باندې سیز ومنو دا سړی مشرک دی او دغه سیز مرداره شوله او چې هر کله ته مشرک شولې نو ښځه خو د مسلمانه د نکاح دې ختمه شوله او که دا سیز دې همدقسې حلال کو دا حلال نه دی د مثال د سپي دی دا مرداره د نشي خوړلی او که داسې دی وی چې دا مې د پلانکي په نوم باندې یا مې ومنه پلانکي په نوم باندې خو لا حلال کړی دی نه دی او په دې وخت کې ته چا په مسله پویه کړې واپس دې توبه ویستله او بیا د الله په نوم حلالی بیا ټیک ده. که یو ځل د سیز په دې نوم حلال کړو بیا مردار دی. دا دوه مسلې شوې. یعنې چې ستا مېلمه راشي نو خلکو مېلمه دپاره هم چرګوټي حلالوي لکه کاکا راغلی چرګوټي حلال کړه نو تا چې بیا اواز پورته کړه. دلته اواز نه عرفي دی نه اواز تقربي دی. دلته اواز چې کوم دی هغه اکرامي دی الله دپاره حلالې دا شی د الله په نوم یې حلالې خو دې
د استاد دپاره او د پلار او د کاکا دپاره اکرام او عزت د هغې دپاره چې دی وخوري نور هغه ته پې تقرب نه دی نو ځکه په دې باندې حرمت نه راځي هم دا وجه ستا مېلمه را روان دی یا چې کوم دی واده کې ناوې راغله او د ناوې دپاره په دې ګېټ کې چې کوم دی ګډ الالو مېلمه رالی په دې لاره کې ورته ګډان الالو نو که دې ځای کې د ستا مقصود تقرب وي دته حرام دی او که مقصود دی هغه ته تقرب نه او د الله په نوم یې الالې خو د دې ناوې دپاره په دې خپو کې یا د دې مېلمه دپاره بیا هم د کراهت نه خالي نه دی بیا هم د کراهت نه خالي دی یا مکروهه او که عقیده دې وي نو حرمت ته به رسېږي مشرک کېږي په دې باندې داسې څیزونه به هم ځان ساتي دا خو هغه حرام دی لغیر الله امانی د تو راغسو چې محتاج شي دی حرام او غیر باغ ولا عاد امام شافعی رحمه الله معنا کوي کم چې دی مردار ته محتاج شي نو ته خوړې شي خو غیر باغین هغه سړی خوړې شي چې دا باغی د اسلامي حکومت نه دی کم سړی چې د اسلامي حکومت نه باغی وي او د مستر هم شي خو نه شي خوړل ولا عاد دی به عادي متجاوز بنئ په ګناه سره دا سړی به چې کوم د ګناه په سفرو کې نه د دې وجې نه د امام شافعي صاحب مسلک دا دی چې کوم سړی د ګناه په کار د ګناه په سفر رواني د اسلامي حکومت نه باغی وي هغه دپاره اسلامي نرمیانې نشته مثال ته سفر ته روانې ریوڼ ته ځې مختلف خلک ځي ته روانې چې هغه سادهګان راځي ریوڼ ته او جګونه به دې واخله نو که ته داسې ځې خو مسافر یې 2 رکعته لمونځ به کوې اوس چې د غلا دپاره روان شې ریوڼ ته آیا ته مسافر 2 رکعته به کوې شافعي صاحب وایي نه ته خو ګناه پسې روان حرام ته رواني خو مقصود دا دی چې د خلکو نه به جیبونه وه دا به کوم نو ته 2 رکعته لمونځ کوې شي شافعي صاحب وایي نه ځکه شرط دا دی چې ولا عادل د ګناه په سفر به نه ځي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه معنا کوي غیر باغ نه به چې کوم دی ته زیتی کوونکې په تلذذ کې معنا دا ده چې ته په پاو باندې کار کېږي نو حرام به 2 پاوه نه خورې ولا عادل نه به د حد نه اخوتونکې حد دا معنا چې ته دا مرداره وخورې دونه وخوره چې حلال ته پې ورسېږي یعنې چې مردان کې تا ته حلاله میلاویږي نو دونه وخوره چې مردان ته ورسېږي دونه به نه خورې چې ځان پې پېښور ته ورسېږي نو لهذا امام ابو حنیفه دا معنا کوي نو اخوا مسله دا مرتب شوله چې کوم سړی که هغه د اسلامي حکومت نه باغي دی یا سفر د ګناه دی د دپاره اسلامي تمام هغه سهولتونه میلو دي چې کوم د بل دپاره نو موږ د باغي او د بل دپاره په قصر باندې په افطار باندې قول کوو امام شافعي رحمه الله نه فلا اسم عليه نشته گناہ پد باندې ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی ان الذين بشک ها کسان یکتمون چې دوی پټي ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي من الكتاب د کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا اخلي پدې باندې پیسې د دنیا لګي اولئک دا کسان ما یاکلون دوی ناچي فی بطونهم فقبلوا خېټو کې الا النار مگر اور اچي ولا يكلمهم الله دې سره خبرونه کې الله پاک یوم القیامت پورز د قیامت خېټو کې اور اچي ځکه انجام اور دی الله به دې سره خبرې ونکړي په بله موقع خو الله دا فرمایي په وربک لنسألنهم تپوس به ترېنه کوم یا خدا قیامت لویه موقع ده یو موقع سره خبرې نه کوي په بله موقع کوي یا لا یکلمهم الله یوم القیامه کلام شفقتي ورسره نه کوي او چې کوم ځای کې دا دي په وربک لنسألنهم هغه د توبیخ خبرې دي ځناوره ولې دې کفر کړی ولې دې حکم پټ کړی دا د توبیخ خبرې دي ولا یزکیهم او دی با پاک نکی او چې سو پورې پاک شوی نه پریر جنت ته تللی شي جنت ته نشي تللی ولهم دی دپاره عذاب الیم عذاب دردناک دی اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة دی واغستله ګمراهي بالهدى مقابل د هدایت کې والعذاب دی واغستو عذاب بالمغفرة مقابل د بخښنې کې چې هر کله تا دا خطرناک لار اختیار کړه نو تعجب پیدا شو فما اصبرهم سلوی صبر ورکړه دوی لره دی ولې دا دومره صبر ته میلو شو چې دوی د عذاب اخلي دوی د ګمراهي على النار په اور باندې ذالک دا عذاب ان الله بشک الله پاک نزل کتاب نازل کړی دی کتاب په حق سره و ان الذين بشک کسان اختلافوا فی الكتاب چې دوی اختلاف کړی په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا دوی په اختلاف کې لري د حقنا ليس البر ان تولوا وجوهکم هر کله چې د دوی سره کلام ذکر شوس الله ترغیب ورکړي نیکو ته د دې نه بعد دې ته ویل شي ابواب البر نو په دې رکو کې ابواب د بر ذکر کیږي اجمالا بیا ورپسې تفصیلا د یو نیکی بیان او په دې رکو کې اجمال د بر نیکی یعنی ذکر کیږي
ليس البر ندني کې ان تولوا وجوهكم چې تاسو ګرځوي مخونه قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق او د مغرب ته دانی کی وځي په دې کې برابر نه دا خو دې کې د نو معنا دا چې ليس البر منحصرا دانی کی را بند نه صرف په دې کې چې ته مشرق او مغرب ته مخه ولكن البر لیکن نیکی من امن هغه سوچ ایمان وروړي بالله بالله باندې دا د نیکه اغلاري په دې باندې اشکال دی چې لكن البر من امن نو لكن البر دا اسم د لكن دی او من امن دا ولا خبر او دلته حمل د خبر په اسم ناراضي ځکه بر دا وصف دی او من امن دا خو ذات مع الوصف حمل د ذات مع الوصف او وصف باندې ناروا دی نو دلته با جواب په سوچ باندې وي یا خدا سے وکا چې په دې اسم کې تعویل وکا د بر دا مصدر په معنا د فاعل سره وایا لكن البار بر په معنا د بار لكن البار لكن نیک انسان من هغه نیک انسان له امن بالله اوس حمل د ذات مع الوصف و ذات مع الوصف یا چې کوم د حمل اشتقاقي کا دلته مضاف راو باسا ولكن البر من لكن ذل بر خاوند د نیکه نیک انسان څوک دی من امن بالله دا هغه وخت کې ویل شي چې تا تعویل وکړه په اسم کې اوس تعویل وکړه په خبر کې درې جواب ولكن البر من سره مضاف راو باسا ولكن البر دیکھی ایمان من آمن بر هم وصف دی ایمان مصدر دی دا هم وصف دی لكن البر بر چې کوم دی ایمان من آمن نیکی دا چې ایمان د هغه چا چې هغه ایمان وروړي په الله باندې دیو نیکی دا چې ایمان وروړي په الله باندې دوی مدار چې ولیم الاخر ورځ د اخرت باندې والملائکه په فرشتو باندې ول کتاب په کتابونو او نبیین په انبیاء باندې دا پنځه خبره ده د ایمانیات او اوس په حواله درکوله شرح عقیده کې التبیا ایمانیات د ایمان اجزاء ودي پنځه دلته ذکر دي په بل ځای کې ذکر دي دا به چې کوم دی او د اجزاء د ایمانی مجمله دي وآت المال ده ورکی مال على حبه دا هی ضمیر چاته راځي دي دا راځي درې احتمال پکې دي یا دا راځي ک الله تا وآت المال ده ورکی مال على حبه سره د محبت نه د الله سره مینه د نو زکه مال خیراتی کوي یا دا هی ضمیر راځي ک مال کا وآت المال ورکی مال على حبه سره د محبت نه د مال سره مینه د حبیه یې ورکی زکه د الله مینه غالبه ده یا هی ضمیر راځي ک د آتا وآت المال ورکی مال على حبه سره د محبت نه دی اعطا سره د طبیعت دا چې دا ورکړي کړه دا ورکړه مزه کوي چې کوم سړی په طبیعت کې سخی هغه دا ورکول خو ورکړي چې په زور کوم اوسو کې خوري دا چې کوم د خوان عادي ورکړي سره مینه ده ذبیل قربا خپلوان او تول یتام یتیمانان او تول مساکین او مسکینان او ابن السبیل او مسافر او تا ای بلته کې دا چې ده چې دا مضاف شي غیر ذل عقل تا التبه مراد نه صاحب او چې دا مضاف شي ذل عقل تا به ته مراد زوی مثال په تور ابن زید عقل من کس دی زوی دی او دلته سبیل دا عقل خو نه دی نو ابن به مراد نه صاحب دی ابن السبیل صاحب السبیل او صاحب السبیل زوی کی مسافر دی د دې وجه تاسو چې وای ابو حنیفه دا مقصد نه چې ګنې دا چرته لور وو حنیفه وو دګنې پلار دی او ابو حنجی دا غیر ذل عقل دی ابو حنیفه صاحب المله الحنفیه هغه سړی چې د پاک ملت خاوند دی پاک ملت باندې روان دی دای لقب صاحب المله الحنفیه والسائلین سوالګرو تو پر رقاب او په آزاد ولو د غلامانو کې 60 آزادین غلام آزاد کی یا قرضدار دې دا قرض لري کې تاول 60 آزاد کو واقام الصلاه القائمه منذ الزکات ورکی زکات والموفون پرواله کې بعهدهم فقبلوا وعدوا اذا عاهدوا کرشدي وعدوا کی والصابين صبر کې په الفاسا په تکلیفونو کې بدضرا په ضررونو کې باسا ویل شي تکلیف مالیت مالی تکلیف ورسېږي نو صبر کوي ضرر ویل شي تکلیف بدني تا وحين الباس او خاص کر په وخت د جنگ کې jihad کې دوی صبر کوي اولئک الذین دعوا کسان دي صدقوا دارشتونی دي په ایمان کې اولئک دا کسان هم المتقون هم دي پرهیزګاران دي او اجمال د بر اوس وړاندې ذکر کېږي تفصيلات د بر ته ویل شي ابواب البر تفصیلا لبنی کی یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان ولو كتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو بدل اغستل په قتل په وجل شو کی چې کوم سړی مړ شو هغه بدل اغستې شي دا فرضي حکم دی
الحر بالحر آزاد قتلولی شي مقابل د آزاد کې، والعبد غلام قتلوی شي بالعبد مقابل د غلام کې، والانثى خزه قتلوی شي بالانثى مقابل د خزه کې. دا یو د بل مقابل دی. د دې نه پته ولګي چې دا مقابل د مقابل کې کوي شي، او کدا مقابله بدل شي. یو سړی ولګي د خزه قتل کړ، یو سړی ولګي د غلام قتل کړ، بیا د قصاصي. دا خبره پکې دلته مبهمه شوه. آیا شته کې نشته؟ دلته خو نشته. جبل آیات تلاش سورة مائدہ کی ذکر کی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. التا احور او عبد دی التا د نفس مساله دا اغایتونه دي چې مخې ته ونیسي نو لازمي خبره اختلاف پیدا شي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله یو شان اجتهاد دی، امام شافعی رحمه الله بل شان دی. امام شافعی رحمه الله هغه دې ته کوي حور مقابل د حور کې دی، عبد مقابل د عبد کې دی. نو که یو حور سره ورګي د چا غلام یې مړ کو، نن به د حور په نه وجو دا پیسې ورکړه، حور په مو وجو، ځکه دلته مقابله ده. هغه دې ته وکړه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرماینا تبل ایت وګور ان النفس بالنفس، کدا حر دی کدا عبد دی او کدا سړی دی او کدا خزر دا نفس دی. نفس مقابل د نفس کې دی، بالکل قصاص دی. یو خو هغه آیت نه معلومیږي چې نفس مقابل د نفس کې دی. دوی مدار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي المسلمون تتکافؤ دماؤهم، مسلمانانو ویني دا یو بل سره بالکل برابر دي. دې کې دا فرق نشته چې دا سړی دی او دا خزه ده. خزه دی وجلې اوم ته په قصاص کېږي، او کدی خزه سړی وجلې اوم په قصاص کېږي. په دې کې برابر دي. خان غریب پکې نشته، کچ غټ پکې نشته، اوچ پیړ پکې نشته چې خان صاحب د خپل مزدور وجني او بیا به دا خان په نه وجدو خو خان صاحب دی. نو مسلمانان تتکافؤ دماؤهم، یو سړی چې کوم دی بل وجلې یا خو دونه کچ ونتی وو، دا قاتل خو ډېر غټ سړی دی، دا غټ دی وجه. مسلمانان خپل مسکوي دي برابر دي. نو قرآن حدیث نه موږ دا وایي. اوس چې راشو دلته چې دلته تقابل راغلی دی، قاضي بیزاوي فرمایي دا تقابل به ټیک او که د هغه څه فایده نه وه، دا تقابل کې بله پیدا ده. هغه پیدا دا ده چې د هغه زمانې کوم رواج و الله هغه رواج رد کړي. یو ښځه به ولګېده او د بل کورنی سړی به یې مړ کړو، هغې به دا ښځه نه وژله، هغې به د دې ښځې پلار او د دې ښځې خاوند وژل. یو کورنی سړی به ولګېد د بل غټ سړی چې به یې مړ کړو، نو هغې به دا کمزورې نه وژل، په دې کې به سرکارده کتو هغه به یې وژل. الله دا رواج بدلوي. نو ځکه دلته تقابل ذکر کړی دی. د تقابل پیدا دا ده، او هر چې نفس قصاص دی دا په نفس باندې مرتب دی. نو دلته تقابل په دې بنیاد ذکر شوی دی. فمن عفي له هغه څوک چې هغه ته معافي وکړی شي من اخیه ضرور د هغه نه شی او د څه شی څوک وجلې دی د دې مړي بچی، وایي دا چې کوم دی اوس هم ستا ورور دی، اسلامي وروري مو ده، هغې ته بیا خیال کوه. فاتباع متابعداري بالمعروف په ښې طریقې سره. قتل عمد کې مسله دی چې یو سړی بل کس عمدن قتل کړي. د احنافو دا مسلک دی چې دلته مسله د قصاص ده، اول به قصاص وي، او که یو سړی قصاص نه اخلي تا دپاره دوه لارې جوړي، عفو ده هم کې مصالحت دی نو هم ټیک ده، خو اول قصاص دی. او د امام شافعي رحمه الله او د بعضې حضراتو هغوی اجتهاد په دې دی چې سړی قتل شي اولا درې وړه خبرې برغې راځي. قصاص خالي هم ستا خوښه ده، عفو کې نو هم خوښه ده، صلح کې نو هم خوښه ده. هغې درې وړه یو شانتې وایي، او موږ وایي نه اول چې کوم دی قصاص دی. قصاص نه اخلي نو په خلافت کې به دا دوه خبرې راځي. نور تحقیق احادیثو کې په خپل ځای باندې شته. فاتباع بالمعروف اداء الیه، ادا کول دغه ته به احسان په ښې طریقې سره. ذالک تخفیف دا د اسپکواله من ربکم طرف د رب تاسو نو رحمت او رحمت دی الله درې لارې تاسو ته کولو کړی. امنی اعتدا چا چې زیته وکړو بعد ذالک پس د دینه یو ځل دی جوړ وکړه، یو ځل دی معاف کو، بیا دې مړ کو. فله در پر عذاب علیم، عذاب دردناک دی. ولکم ستاسو د پر په قصاص په دې بدل اغستلو کې حیات ژوند دی. یا اول الالباب یا خبردانو د عقل څنګه ژوند دی چې وسړي ته پته ولګي دا بل وجنم نو ما په وجني بیا به سړی ځان دا غونډي بل نه وجني. خلکو په دې سره ور دي چې زه خو زما زور شتي کمر کما ته هیڅ څه نشي ویل، نه دی بل وجني، بیا بل وجني دا سره ورشي. لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو تقوا دار شئ. کتب علیکم پرس کړی شوي دي په تاسو اذا حضر احدکم الموت. دلته یو تحقیق لفظي دی، بل تحقیق معنوي دی. تحقیق لفظي دا دی چې کتب دا فعل ماضي ده
او ان ترک خیر الوصیت دا ولا نائب فاعل نو کتب الوصیت دا ولا فاعل اشکال دا چې الوصیت خو مؤنث دی بیا خو پکار دا چې کتبت دلته خو کتب راغلی انا دې نه سوچ جواب کوي اولا وصیت چې دا مصدر دی او په مصادرو کې تذکیر ثانی سفر خلی لکه کتب وای نه هم ټیک دی او کتبت وای نه هم ټیک دی دلته کتب الوصیت دا مصدر دی. دویم جواب چې دلته کتب د مذکر صيغه ذکر شو وصیت دا په معنا د ایصا سره دی نو کتب الایصاء ایصا دا فرض دی وصیت کول او دریم دا ویل شي چې کتب فعل الوصیت ولا فاعل او قانون دی چې کله دا فعل او دا فاعل فعل راشي او فاعل دا مؤنث غیر حقيقي وي فعل راشي او فاعل دا مؤنث غیر حقيقي وي مینس کې فصل راغلی او تذکیر تانیث دواړه جایز وي الوصیت دا فاعل مؤنث غیر حقيقي دی مینس کې فاصله راغلی ده نو دلته د فعل تذکیر کتب د فعل تانیث کتب دواړه جایز نو دلته کتب ذکر شو دا و تحقیق لفظي تحقیق معنوي دا دی چې الله فرمایي ته مړ کېږي نو د پلار د پاره او د مور د پاره او رشتہ دارو د پاره وصیت وکړه ابتدا کې دغه مسله وا چې ته به دونه د پلار او دونه د ورور دا حصے به تخای ابتدا کې دا مسله بیا په دې باندې اتفاق دی چې دا وصیتونه دا منسوخ دي ناسخ بعض حضرات حدیث وینه چې حدیث نه ناسخ د دې لپاره هغه آیت کریمه دی یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین البته الله حصے مقرر کړي چې حصے مقرر شولې هغه آیت ناسخ د لپاره دی آیت او بیا د هغه تشریح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وکړه ان الله اعطى لكل ذي حق حقه الله هر حقدار خپل حق مقرر کو الا لا وصیت لوارثین هر حقدار ته حق ورکو ته به د وارث لپاره وصیتونه نه کوي بنا په دې خبرو باندې د دې آیت حکم دا منسوخ دی ته به وصیت د پلار او مور بل لپاره نه کوي دا د جمهور حضراتو مطلب زموږ حضرت شیخ شاه منصور بابا هغه به یو تعبیر کو او فرمایلی چې دا منسوخ کوم د سره قید ذکر کا پریدي مال وصیت للوالدین الکافرین مور او پلار چې کافر ول اقربین الکافرین اقربا چې کافر وي دوی د پر وصیت کوي شي اوس ټیک بالمعروف په طریقې سره حق اند لا يقدع على المتقين فپرهیزګارانو باندې فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس دا غنه چې دا وورید فانما اسمه بشک د دې ګناه علی الذين فهغه کسانو دی یبدلونه چې دا بدلی ان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدونکو دی او پوهی دی فمن خاف من موسن هغه سوچ یریږي د وصیت کوونکی نه جنف د میلان یو سړی مړ کېږي هغه په دې وصیت کې اعلان کوي دې ته پته ده چې اوس دا بابا وایي په پلان کې 1 لک روپۍ دي دا پلان کې ځمکه زما ده دا کور زما دی نو ته کور کې شر پرېږدې که دا بل ورته وایي د الله نه ویرېږه صحیح خبره کوه چې ستا کوم حق دی په تا باندې د چا حق دی دا ته چې ته داسې خبرې کوې دا ښې خبرې یا دغه پلار دی بابا دی آبې وفات کېږي دا یو بچی هوښیار دی نو په دې وخت کې دا په شا کړی دی او ډېرې ګرځي او وګوره بابا هغه بل دی راځي نه ښه قزل ګرځوم اوس چې دې مړ کېږي زما دا کور زما صرف د دې بچي دی جنفت د خطائی نه چې په دې کې خطا کېږي او اسمن یا د ګناه چې دې ظلم کوي فاصلح بینهم اصلاح وکړي په منځ کې فلا اسم علیه نشته په دې مصلح باندې څه ګناه ان الله بشک الله غفور رحیم بخود کې مهربان دی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وسلم الله تعالی زموږ ویل او د ستاره زاد امر او ګرځي الہ العالمین زموږ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې خسته کړي د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې خسته کړي الہ العالمین تمام مسلمانانو زندگی په خپل دین باندې الله خسته کړي څومره مسلمانان درس راځي نارینه زنانه الله دنیا آخرت خسته کړي الله مصائب او تکالیف زموږ حفاظت وکړي ستا په علم کې څومره خیر دی الله موږ ټولو ته نصیب کړي الله زموږ چې څومره اعمال دي زموږ په دې کې د ټولو